مسلمان به د قیامت پر ورځ د حافظ قرآن ګوري، کو خپل پلار یو هغه به هم ګوري، کو بل یو معاون او تعاون کوونکی مددګار هغه به هم ګوري، او د لاس نه به یې نیسي او رب کریم په حکم باندې به رضان سره جنت ته بیایي. مسلمانانو ورونو، یو حافظ خو کم از کم تیار و، یو حافظ خو کم از کم تیار کو، په خپلو پیسو تیار کو، مدرسه جوړه کو، جماعت جوړ کو، او دا به زما ستا لپاره پکارېږي. او دنیا کې مال دولت بادشاهي نه ده، دنیا کې سکون د زړه بادشاهي ده. اکو سکون د زړه غواړې په دې ماحول کې به ته مومې، دې ته بچه ولېږه، په خپله ورته راشه. عبدالله ابن مبارک رحمه الله د خپلې زمانې زبرګ دی، شرابي دی، و مسلمان له زبرګ شوی نه و. په ابتدایي زمانه کې به شراب کباب کول، یو غټ باغ و، په هغې باغ کې به ناست و، او ورسره به خپل وینځه غلامانو او هغې به له شرابو ګیلاس ورکوه، ته به څکو، او په نشه کې لت پت په کټ کې پروت، او د برې نه اواز راځي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. هغه وخت نه دی راغلی چې د مؤمنانو زړونه د الله د یرې د وجې نه ورپېږي او د الله طرف ته متوجه شي او د الله سره خپله روغه وکړي او ایمان مضبوط کړي. نو چې کله د ده سترګې کولاو شو، نشه ترې پاڅېدلې ده، اواز کوي الآن یا رب، الآن یا رب، یا رب زما زړه نن نرم شو، تا ته به درځم، توبه وباسم، توبه طایب شو، مدرسې ته راغ، مدرسه کې داخله واغستله، حفظ یې وکړو، علم یې وکړو، کتابونه یې وکړو، تخصص یې وکړو، فقه یې ولوسته، امام شو، د تصوف امام، د حدیثو امام، د فقه امام. او بیا وروسته فرمایي وي ما 2 قسمه زندګي تېره کړې ده. یو مې هغه زندګي تېره کړې ده چې زه کله په زمانه د فسق او فجور کوم نه زمان نشست برخاست او ناسته پاسته به د خانانو، ملکانانو، مالدارانو، بادشاهانو، سردارانو سره وه. ځکه زم صاحب جیداد وم، نو زه به تلم د بادشاه په مجلس کې به ناست وم، د وزیر سره به ناست وم، هلته به مې شراب کول، مزې تماشې مې کولې په ظاهر کې، لیکن چې کله به یوازې شوم ما ته به هېڅ قسمه آرام نه و، او د آرام د نه آرام د وجې نه به خوب نه راتلو، شپه به مې روڼ کړه، ورځ به مې روڼ، او یو سوچ به مې و چې زه نن د دې فلاني بادشاه او د سردار مخې ته تللی وم، نو کاش چې د دې بنګلې په شان زما بنګله وې نو څومره به ښه وې، کاش چې د دې سورلۍ په شان زما سورلۍ وې نو څومره به ښه وې، کاش جیداد زما د نه زیات، حالانکې زما په سوونو جریبه ځمکه وه، لیکن بل چې مې له ځان نه ولید چت، نو هغه ته به مې توجه پیدا کېدله. او حدیث مبارکه کې راځي چې د دنیا په معامله کې ته د ځان نه ته اوچت سړي ته مه ګوره، د ځان نه اوچت سړي ته مه ګوره، ګینې ستا د نعمت په ستا سره ناشکري پیدا کېږي. او د دین په معامله کې ټیک ته د ځان نه اوچت سړي ته وګوره چې یاره دی حافظ دی چې ما حفظ وکړی، د خپل بچي باندې علم وکړو چې ما بې وکړی، د په تبلیغ کې چله ولګوله چې ما چله ولګولې، د نه نیک سړی جوړ شو، جماعت یې جوړ کړو چې ما هم جماعت جوړ کړی، زما سره دومره جیداد دی، د مدرسه جوړه کړه چې ما هم جوړه کړلې. او محترم دا یو کار په خپل ژوند کې وکړو، په خپل ژوند کې وکړئ. زما والد محترم، زما په کور کې عالمان نشته، اوس خبره در یاده شوله، زما په کور کې عالمان تر اوسه نه و، ما د رب کریم حفظ نصیب کو، علم نصیب کو، ما سوچ کو چې وجه سره زما والد صاحب خو څه کتابونه ویلو خو بیا پرې خو کور حالات ورته خراب شو، زما رونه واغیم داخل کړي، واغیم علم ونه کو، ما وی چې وجه سره نو ما ته 2 وجې بیا وروسته معلومې شي، اوس راته معلومې شي په یو څو ورځو کې. یو وجه دا چې زما والد صاحب رحمه الله په خپل ژوندانه باندې جومات ته به ډېره صدقات ورکول. چې کله وفات شو نو ما ته یې واجب صاحب وي، ما ته وي چې ستا پلار نه باندې دا یخې وه چې زما په ژوندانه به زما د خبرو چاته ذکر نه کوې. ما ورته څه خبره وي، ما ته وې چې یو پیسې در کوم او ته د جومات ته بر چت جوړې، دا په ما شو، په دې کې به ته بل چا پیسې نه لګوې، تیلې ډکه راوړله او په دې جولې کې راته کېښودله، او ما ته وي چې دا پیسې به لګوې خو 2 کاره به کوې، یا به چاته وایې نه، دویم شمارې به یې نه، خو چې مزدور راځي جو هغه ته ورکوه، که سیخ سیمټ راځي هغه ته کوه. ما وي دا دویم چت جوړ کو، او د جوړېدو نه وروسته بیا څه وخت بعد ستا والد صاحب وفات شو، اوس مې تا ته مخې ته کوم چې تا ته الله علم نصیب کو، شاید دا د هغې د هغې پټ اعمالو نتیجه وي، د هغې د جوماتو د محبت سره د مینې نتیجه وي. او دویم نمبر ما ته یو څو ورځې مخکې د تور وسک شیخ عبدالودود صاحب دامت برکاتهم یو قصه وکړله. زه لاړم، د هغه بیمار فرسې د بیمار و، کېناستم ورته، نو دا مشران د خدای څخه کوي نه د دې خوا ته ځئ، د علماو خوا له ځئ، کله کله علماو له ځئ څه نیکې خبرې ته اورئ، بلکې د دې باباګانو مشرانو خوا ته هم کښېنئ، د خپل پلارانو خوا ته کښېنئ، د میندو خوا ته کښېنئ، د غیبت د چغلۍ په ځای د مخکنی تاریخ وتپوسئ، د علماو او د نیکو خلکو د خپل علاقې د مشرانو تاریخ دې واورئ، تاسو به ډېر څه زده کوئ. زه چې کوم ځای مشر ینم او یوازې سم ورسره نه، زه بیا ځان ته مشر نه یم، زم چې ده ماته خبرې وکړه ما واورېدې، په سټیج خو ته موږ لګیا یو، قرآن او حدیث ته وایو، لیکن چې ډېر معمر سړی وینم نو کوشش کوم چې زه ورته کښېنم او غلی کښېنم او په یو موضوع باندې شروع کړم، بس موضوع ورته وکړم،
موضوع ورته وکړه ما خوږې خوږې خبرې وکړي زما په علم کې ډېره غټه اضافه وشي دا هم د علم یو طریقه ده چې ته د مشرانو خوا له ځې او د هغې نه زده کړه کوې او د علماو خوا له ځې او د هغې نه زده کړه کوې نو زه ورته کېناستم ما ته ویې بچیا شاید چې ستا د علم وجه یو بلی او تعالی چې الله کریم دې لږ وخت کې دومره قبولیت د افاق المدارس دا ذمہداري نو ما ته ویې چې کله به زه د طالبین راغلم نو زمونږ په کلي کې عالمان نه طالبان نه نو ما ته به ستاسو بابا جان یعنې د مور پلار هغه روټۍ کوله او په هغې روټۍ کې دننه به زیات څه نه و خو کوچ او غوړي او ماستو او ماته کړې روټۍ دا به خامخا مال یو په راتلو کې روټۍ کوله او ډېر په مینه محبت باندې به یې راکړله او چې کله به رخصتېدم جو لږې پیسې به راله په جیب کې کېښودلې وی شاید دا د هغې وجه وي محترمو خو چېرې په خپله مو علم نه کړی نو د دې علماو طالبانو سره د دې جوماتونو مدارسو سره مرسته تعاون محبت دا چې مساته په خاندان کې به الله پاک عالمان پیدا کړي حافظان پیدا کړي عالمات به پیدا کړي په دې کې به داسې میندې پیدا شي چې د هغې په غوږو کې به عالمان پیدا کېږي او لویږي به او بیا به د هغې نه جنود بغدادي جوړېږي او عبدالله ابن مبارک به ترېنه جوړېږي نو عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي چې ما 2 مجلسو کې کار کړی دی یو مجلس د مالدارو خلکو چې کله د مالدارو خلکو مجلس ته به لاړم نو ناشکري به را پکې پیدا شوله ما وی چې کاش زما سره د دې په شان سورلي وی نو ښه به وی داسې جایداد را سره وی نو ښه به وی داسې مزې تماشې را سره وی نو ښه به وی او چې کله د مدرسې ماحول ته رالم د دې فقیرانو غریبانانو طالبانو سره کېناستلم په دې کې داسې غریبانان طالباني چې د هغې د خپلې ټوپۍ د اغوستو وس نه کېږي لیکن مور پلار یې وایي چې دې حفاظ وکړه علم یې وکړی د هغې په جیب کې د اختر دپاره د اختر د جامې پیسې نه د پیزار د اغوستو پیسې نه جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د اختر په موقع باندې راووتلو څه ماشومان ولاړ دي یو په هغې ماشومانو کې داسې ماشوم و چې خپلې کپړې نه وي سقا کپړې اغوستې وې 3-4 ماشومان دي هغې نوې کپړې او سترې غوړ دي او سترګې تورې او ډېر په ټاټ پاټ کې دي دا ماشوم د هغې ملګری دی په خوا کې ولاړ دی په زړو سقا کپړو کې سر ببر دی ویښته سنبال نه دي د اختر موقع ده نو نبی علیه السلام پوه شو چې دا بچی چېرته رچا دی دا بچی راوغوښتلو بچی راشه د ځان سره به غېږ کې کېنه وي ستا په کور کې مور نشته وي مور مې شته وي پلار دې نشته وي نه پلار مې ستاسو سره په پلانې جهاد کې شهید شوی دی زمونږ په کور کې د ګټې وټې څوک شته نه زما د جامو د اغوستلو څوک نه و زما مور ځان له په کور کې چېرته کو د چا خدمت وکړي دومره کي چېرته روټۍ به واخلو یا څوک راکړي خیرات دي نو سیواګري پیسې زمونږ سره شته دی نه جناب نبی کریم علیه السلام د ماشوم په غېږ کې راواغوستلو او کور ته یې راوستلو او په کور کې خپل بیبي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ته کېناو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دا ماشوم په غېږ کې کېناو او ویې لامباو او د لامبولو نه وروستو کور کې کپړې قوي نه حضرت عائشہ بچي نو نه پیغام یې ولېږو د حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ کور ته आवाज اورئ تاسو درود شریف وایه مارحل درود شریف وایه چې مجلس تازه شي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الجواب لګل حسنین ماشومانو ګردي کپڑے چرته سیواګری راکا د حسنینو تازه کپڑے راولېږلې نبی عليه السلام ته حضرت عائشہ دغه ماشوم ته غنوي کپڑے واغوستولې ماشوم له سر غوړ کو سترګې ولا تورې کړې نبی کریم علیه السلام دغه ماشوم په خپل وګ باندې کېناو او په خپل وګ باندې د نبی علیه السلام د ماشوم دی بارته وتلو بارته وت دغه ماشومان په نظر شو ضرورت به نه ما په کار دغه ماشومان په نظر شو او هغه ماشومان یو افسوس وکړو کاش زمونږ پلارانو د نبی علیه السلام سره په دغه جهاد کې شهید شوی نو څومره به ښه وي نن به موږ د نبی علیه السلام په اوږه باندې سورلي کړې وه نن به موږ راغلي وو د نبی علیه السلام په دې اوږه باندې به ناست وو نن به موږ د حضرت عایشه په لاس باندې زمونږ لامبل شوي وو نن به د حسنینو کپړې موږ ته اغوستولی شوي وي ارمان کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه ماشوم به وستلو او عیدګاه ته به وستلو او
بند گئے مجھ سے حمید مجید. جناب نبی کریم علیہ السلام دغه ماشوم په غېږ کې واغېستلو او ځان سره یې بووستلو عیدګاه ته او د عیدګاه په مصلی په منبر باندې د ځان سره په خوا کې کېناو او صحابو ته فرمایي اے صحابو دا ماشوم چې ما ځان سره کېنولی دی د دې ماشوم پلار وفات دی په پلانې غزا کې زما سره شهید شوی دی د ده په کور کې پلار نشته صرف مور یې دغه مزدوري کولی شي نه د داسې قسمه یتیمانانو خیال ساتئ په معاشره کې دا یتیمانان راوچت کئ تعلیمونه پې وکئ نن چې په معاشره کې کو غلا کېږي کو زنا کېږي کو ډاکه کېږي تاسو د دغه هلکانو په شا باندې وګورئ د دغه هلکانو په شا باندې به تربیت نه تعلیم اسلامي به نه دینی تعلیم به نه دغه ماشومانو ته به چا لاس کړی نه د هغې د تربیت ذمه داري به په خپل سر باندې نه اخیستي مونږ که مسلمانان یو د مسلمانانو ذمه داري دا ده چې دی به د خپلو بچو د خیال ساتلو سره سره په ماحول او په چاپیرچول باندې هم نظر ساتي زما په دې معاشره کې دننه فلانې نوجوان ولې بېلاره دی ته داعي ته به فلیبلغ الشاهد الغائب ته ګویا کې هغه شاهد دی چې تا له یو آیت درځي بلغوا عني ولو آیا یو حدیث درله درځي یو آیت درله درځي په معاشره کې ستا یو ماشوم دی یو نوجوان دی په غلطه روان دی دغه غلط نه رامنع کول دا ستا کار دی ته به هغه ته دغه تبلیغ رسای من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده کو په لاس ته طاقت راځي په لاس باندې منع کوي ومن لم يستطع فبلسانه کو په لاس ته طاقت نو په جبه منع کوي ومن لم يستطع فبقلبه کو په جبه طاقت نو بزړه کې ورته بدوای وذلك اضعف الايمان او دا د ایمان کمه مرتبه ده نو مسلمانانو ورونو مونږ چې په کوم ځای کې یو په کومه درجه یو په څه حیثیت باندې مونږه د قوم ذمہ دار یو د ذمہ دارۍ نه مونږ خلاصي ګناه څوک په چا باندې لږه ذمہ داري ده او په چا باندې غټه ذمہ داري ده مونږ خپل ذمہ داري دی علماو په دغه ځای باندې پوره کړله چې د مسجد ته رالو جومات مو جوړ کو ستاسو په تعاون سره مدرسه کې مو خواري وکړله ستاسو په تعاون سره ستاسو بچو ته کېناستلو او د سهار نه تر ماښامه پورې مو خپل تمام تر کارونه ورستو کړي دي تمام تر کارونه ورستو کړي دي مالا جواب راکړئ چې کوم مسلمان واده وکړي د واده نه وروستو زندګۍ کې د یو ورځ دې مدرسې ته راشه او د سر نه تر ماښامه پورې ته دې بچو ته آسې کېنه آسې ورته کېنه او د دې سنبالوی موږ به سنبالو ستا نه به خپل لس کارونه پاتې بله ورځ به د باندې لسو کارونو په ځای 100 کارونه شوي او بیا شاید چې منزل هم رانه شي چې مولوي صاحب ټول ورځ کې نولې وم او زما خو 10 کارونه هغه چېرته لاړو لیکن دا یاد ساته دا 10 کارونه د مولانا صاحب ته هم پاتې شوي دي دا 10 کارونه د مولانا صاحب په ذمه باندې هم بار وو لیکن دغه 10 کارونه د پریښي دي او دا ذمہ داري ځکه قبوله کړې ده چې خپل اساتذو د په سر باندې د قرآن کریم دا ذمہ داري ورچولې ده نن ور دې بچو تاسو د مخې دلته دستربندي کېږي د دې په سر باندې بلاسونه کې خود لګيږي دا یو ذمہ داري د دې په سر ده او دا ورته روزانه موږ منت او سماجت کو چې بچي فارغ شي وروسته به دا کار خوارای ته به د ګېډې سوچ نه کوي ته به د مال د جوړولو سوچ نه کوي زمونږ حافظان علما د ابتدا نه والا تر اخره پورې غریبانان د موټر سایکل نه چرته موټر ته لاړ نه شي د خپل بچو تعلیم هغه ته په غټو سکولونو کې ونه کړلی شي خپل بچي لا ډېر ښه څه ونه کړلی شي لیکن بیا هم خوشحاله حضرت عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي چې دویم زما واسطه راغله د دې غریبانانو فقیرانو طالبانو او دې مولانو سره او والله قسم خوري چې ما ته د دې په خوا کې کوم سکون میلاو شوی دی دا سکون ما چېرته نه دی لیدلی دا سکون ما چېرته نه دی لیدلی ولې دا سکون په قرآن کې پروت دی دا په حدیثو کې پروت دی دا په دې معاشره کې پروت دی دا په دې ماحول د قرآن او د حدیثو کې چې مدرسه ده په دې کې پروت دی دې ته به راځي دې ته به ځان وزګاری ځان به وقف کوې نه تا ته به د دنیا خوشحالي نصیب شي او د آخرت هم اچاخه لیکلي دي خو چې د دنیا د بادشاهانو ته د دې علماو طلباو د دیني سکون چېرته دې ته راښکاره شوی په ترمامیټر کې په کمپیوټر کې نو شاید چې دا ورته هم پرې نه دي اره دې جماعتونو نه وباسي چې موږ پکې کښېنو راشه که نه تاسو راسره هم کښېنئ مخکې به چېرته غریبانان لاتو لیکن ای د علاقې مشرانو خانانو ملکانانو د علم او د مدرسې یوازې موږ ته مه پرېږدئ دا زموږ کار یوازې نه دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل علاقې او د خپل کلي د ټولو نه د غټ خاندان سړی و دا مو وایي چې دا د غریبانانو کار دی نبی علیه السلام متعلق په نسب د نبی علیه السلام کې حدیث مبارکو کې راځي چې په عربو کې د ټولو نه بهترینه قبیله چې وا بنو هاشم او بنو هاشم کې بیا قریش او نبی علیه السلام د هغې قبیلې نه او په علاقه کې د دې یو خپل ساک او یو خپل حیثیت او مضبوط خاندان
ابو طالب په شا ولاړو د قوم سرداران ابو جهل ابو لهب ابو طالب چې دا د قوم سرداران بادشاهانو دا د نبی علیہ السلام د خاندان خلک او نبی علیہ السلام له ډیمانو ورکو چې ته غیر الله ته خلک راولي ته صابي شوی بي دین شوی هغه نبی علیہ السلام ته بي دین وی تعالی مو خپل مور پلار دین پرې خودلو وای اسه غواړي کو ته خځه غواړي چې ډیر شریته باندې کاکو کو ته سرداری غواړي دا پټکره سرداري بستا په سر کیدو کو ته خزانه غواړي څومره خزانه غواړي دا واخلا دا درې وړ رسیدونه واخلا وای کې به توري رشوت په ارسه ورته وای لیکن د خپل لپاره د خپل نوې خبره پرېږده جناب نبی کریم علیه السلام ته فرمایي دا خزانیم تاسو ته مبارک د خزانیم تاسو ته مبارک او دا سرداری دې تاسو شي زه د الله د طرف نه ما یو پیغام راوړی دی زه نه د خاندان او نه تاسو د دین لحاظ کولای شم زه به صرف د رب لحاظ کوم د قرآن لحاظ به کوم او ورته فرمایي قولوا لا اله الا الله تفلحوا نارز مکو چې کله وحي اول راغلا وحي اول سلسله ختمه شوله علما لیکي چې 2 کاله یا 2.5 کاله یا ډېر ورځې بیا وحي رانغله نبی کریم علیه السلام سره فکر پیدا شو چې څه چل وشو الله تبارک وتعالى 2.5 کاله بعد اولنې وحي را نازله کړله یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر دا سو آیاتونه دا سورته را نازل کړ یا ایها المدثر نبی علیہ السلام په دغه موقع باندې په تکلیف کې نو کور خپل بیبي ته فرمایي دثرونی دثرونی زملونی زملونی دا کمبل نه باندې واچوي وجود می تبه تبه شعر او ولې رانو وتلې بل طرف ته تبه دې ساړه می کیږي کمبل نه باندې واچوي الله کریم دغه مناسبت آیات نازل کو یا ایها المدثر اے کمبل اغوستون کیا قم بس پاسا ستا اوس ملاس کار نه ده ستا ذمہ داری بل ده وانذر د خپل خاندان ويروا وانذر عشيرتك الاقربين دا نږدې خلک دراغون کدي ته دعوت اسلامي ورکا نبی علیہ السلام خپل خلک روبلل ابو لهب او دا خلک ټول او ورته دعوت ورکې قولوا لا اله الا الله تفلحوا اول گزار پکې ابو لهب تب لك لهذا جماعتنا په تاریخ خدای د سړي چې تم دې خبر لره بللو چې د خپل خدای نه مو اړای کوم چې 330 خدایان دي رسول الله ته فرمایي دغه ناجایز دي دغه ناحق دي یو رب حق ته چې سره بوتان پیدا کړی دی او تم پیدا کړي په دغه ورځ د قوم دشمنی شروع شو او نبی علیہ السلام پورته شو وانذر وربک فکبر الله فرمایي د خپل رب تعظیم کوا وثيابک فطهر خپل کپڑے پاک ساته علما لیکي چې دویم تفسیر دا دی چې اندرون پاک ساته ظاهری کپڑے پاک ساته دن روحانی نفس هم پاک ساته او دغه نفس د پاکۍ د لپاره ماحول بدلول دي ماحول بدلای او ته بډای هم ماحول بدلای او ته ځوان هم ماحول بدلای په کور کې تا ماحول نه چې موجود دی تبلیغ لاړ شه دلته قاری عبد الوهاب صاحب ته کېنا ناظری دیني ویلي ناظره وایا ترجمه دیني کړي ترجمه وایا او قرآن دیني ویلي ترجمه کول بل کار کتاب سره وایا او ته دمو وای چې د بډای ما اوس پنګره ما اوس پن سره ما اځو په دې وخت کې څنګه قاری صاحب ته کېنم نه حضرت بلال د 40 سال په عمر کې ناسو حضرت ابوبکر د 40-42 سال په عمر کې طالب شو حضرت سلمان فارسی د سلو کارونو په زیات عمر کې طالب علم شوی دی سپینګری راغلی دی ایمان راوړی دی قرآن زده کړی دی او شرم نه کړی زمونږ د پښتو متل دی د دین بے شرمه به جنت ته ځي دا معنا نه چې بے حیا بے کردار سړی به جنت ته ځي بلکې معنا دا ده چې دین زده کوي او په دې زده کولو کې شرم نه کوي په دین کې بس شرم وروړه یو سړی فیسبوک ته ناست او سره عام کنزل کوي یو سړی فیسبوک ته ناست او ټیک ټاک دا غړاګانی پکې کوي او نارینه به او زنانه به او باغی نه شرمېږي او دلته ګوزه قاری صاحب ته کې نم او الف لام میم ذالک الکتاب ته ممال شرم راځي چې تاړو سویل نه دي او کنه ما نه دی ویل ذکر راغلی ما او ستانه سجده کوم او الله کریم او ما ستاره پر مدرسې کولاو کړی دي جناب نبی کریم علیه السلام فرمایي اطلب العلم من المهد الى اللحد علم از دکوا د ورکوټوالي د عمر نه واخلا تر لحد او د مرګ پورې زمونږ یو استاد وخت له امریکا ته نو په امریکا کې د انګریز په لیکچر ورکاو په خپل یونیورسيټي کې 40 سال تر دغه لیکچر ورکړي او تاسو ته پته ده دا غټ خلک په یو لیکچر باندې په کروڑو روپے اخلي نو تنخواګان هم ډېر غټي ډېر تکړه استاد و موږ له یو پیریډ لراتلو فزکس په پڑھاو بیا په فزکس په اخر کې دا وی چې زما د 40 سال تجربه ده چې د طالب علم زمانہ با ته ختمای نه ته به علم سٹاپ کای نه ته به دا نه و چې زه اوس ټیچر شم ته به همیشه لپاره ځان ته طالب وای او د مرګ د اخر لمحه پورې به ته علم زده کوې نو ته به کامیابیږي په زما فلسفه دا ده خپل سټوډنټانو ته وی چې تاسو بریک م لګوئ سٹاپ م کوئ بس وای زده کوئ چې کله سبق ختم شو زلاړم د استاد خاطر ما ورته چې استاد صاحب خپکیګه ما
تاسو چې وایئ چې زما د 40 سال تجربه ده، نو زما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې اطلب العلم من المهد الى اللحد، چې علم د ورکوټوالي نه زده کا او تر مرګ پورې زده کوه، ځان ته تعلیم وایه، چېرته ځان ته استاد مه وایه. وایي دا ستاسو پیغمبر ویلي دي؟ او عیسایو پیغمبر خو پېژندو؟ وایي د دې ما ته حواله راکولی شي؟ بلکل در کولی شم، په فلاني حدیث کې دي. وایي دا ما ته ټرانسلیټ کې انګلیش ته اردو انګلیش ته یې راواړوه. وایي بلکل در راوبیړم، عربی عبارت مې ولیکو، انګلیش ته مې ولا راواړو، په ډایري کې هغه ډایري په جیب کې کېښودله، او بیا ما ته قسمیه وي چې د نن نه بعد به زه دا نه وایم چې دا زما د 40 کالو تجربه ده، بلکې دا به زه وایم چې دا د مسلمانانو د پیغمبر د 1400 کالو مخکنی تعلیم دی چې علم به سټاپ کوي نه، تر اخره پورې به یې زده کوي. اوس خو مدرسې موږ ته بار کلي کې دي، پر جومات کې علما میلاوي، نو بیا په کورونو کې کینونه، ماسپښین کې، مازدیګر کې، ماښام کې، ماسخوتن کې د خپلو علماو د مدرسې نه یو غنټه واخلو، یو کلاس جوړ کړو د مشرانو، او کوم چې تعلیم یافته دي د هغې یو کلاس جوړ کړو، او په دې مدرسه کې د دراسات دینیو په نوم باندې کلاس چلیږي، یا به دې تاسو شروع به کې درته دا قاري صاحب هم د مکتب تعلیم القرآن په نوم باندې څه کلاسونه اخلي، په هغې کې مدرسې حصه درکړي، د ناظره چا ویلې نه ده ویلې، نور داسې کوم فنون هغه به درته ووایي، او په دې مناسبت کې به موږ له مرګ راشي، او په دې کې چې ما ته له مرګ راغی، نو دا د نبي علیه السلام حدیث مبارکه دی چې څوک د علم په طلب کې ووتو دغې وخته پورې دی په الله په لاره کې شمارېږي، حتی یرجع، تر څو چې دی راواپس شوی نه دی. نو که ستا په زړه کې موږ بل حدیث وایو چې مسلمان دا دی چې د به هر وخت په جماعت کوي، نو بیا علما لیکي چې دا خو ګرانه ده، دا خو ګرانه ده چې هر وخت سړی په جماعت کوي، ځکه چې ستا سره دنیا د بار خپل بچي دي، بازار ته به ځې، ته به هغې له سره راوړې، څه مزدوري به کوې، نو د دې څه مطلب چې 4 وخت په جماعت کوي. نو علما د هغې تعویل کوي چې دا مطلب نه دی چې ټول عمر په جماعت کې، بلکې مطلب دا دی چې کله دې رسار منزله راغی، دې د اشراقه پورې خپل معمولات وکړو، دې کور ته دکان ته لاړ، په دکان کې د ده په زړه کې الله دی، په دکان کې د ده په زړه کې جماعت دی، په دکان کې د ده په زړه کې د جماعت هغه تلاوت دی، هغې په غوږونو کې راوړي، او چې کله د ماسپښین بانګ وي سمدستي دی راغی او تالی والا او لاړ، په اول وخت کې جماعت کې په اول صف کې کېناستلو، مونځ یې وکړو، بیا د بل مانځه دپاره هم دقه تصور دی او دغه انتظار دی، د یو مانځه نه د بل مانځه په مابین کې دا ټول وخت په الله تبارک وتعالی د مانځه په ثواب کې شماري. نو دغه شان د علم د طلب دپاره چې بنده وځي، نو دی په منځ کې نور کارونه هم کوي، خپل ضرورت هم پوره کوي، لیکن تر څو پورې چې د علم ختم کړی نه دی، پوره کړی نه دی، واپس شوی نه دی، دغه وخت پورې به دی د الله تبارک وتعالی په علم کې شمارېږي. څه بدلېږي که په دې وخت کې خدای موږ ته د علم دولت نصیب کړي؟ دا ګرانه نه ده. زه په دې مدارسو ګرځم، معاینه چې موږ کوو د رسالانې امتحان کې به موږ کوله، نو په هغې کې به بوډاګان ناست وو، په سنټر کې دننه سپینګیري به پکې ناست وو. نو ما د یو بابا نه تپوس وکړو، بابا ته په دې وخت کې څه کوې؟ ازراق مذاق مې دې تپوس وکړو، نو ما ته یو عجیبه جواب راکړو، یو عجیبه جواب یې دا راکړو چې ما ته مولوي صاحب زه د سکول ټیچر یم او ریټایر شوی یم، او د ریټایرمنټ نه وروسته چې کله کور ته راغلم، نو په کور کې به مې د ښځې سره د وړو سره جګړه وه، ځکه سړی چې وزګار شي خو جنګونو ته کښېني، او چې کله به بهر ته ووتم دکان ته، نو چې څوک به په دې لارې تېرېدو چې په هغه پسې به مې غیبت شروع کړو، نو بس 2 کارونه سوا نه وو، په کور کې جنګ او په دکان کې غیبت. نو په جومات د امام سره میلاو شوم، نو ما ورته وویل چې یاره مولوي صاحب زه خو ډېر تنګ شوی یم. ما ته یې ولې دا قصه مې ورته ټوله وکړه چې بس کور کې جنګ دی او بار غیبت دی، او سړی د ښځو د چرګانو سره مې عمر دی، ما ته سلاره وخی سړی سکول ښه واړه به مې قلارول. ما ته ویل چې استاد صاحب راځه مدرسې ته داخله واخله، په ما خبره ډېره ناشنا ولګېده، لیکن زړه ته مې خبره یې ورځ 2-3 وروسته پرېوتله چې تا له رالکه راتله پکار دي. او زه راغلم د طلباو سره په کلاس کې کېناستلم، او درس مې شروع کړو، درجه اوله، درجه ثانیه، ثالثه، رابعه، خامسه، او نن په 5مه درجه کې الحمدلله 2-3 کاله بعد به راله پټکۍ وښی کو مرګ مخکې نه شو، تقریبا 65-66 سال عمر یې، ځکه 66 کې هغه ریټایر شو، 5 کاله کې 5مې درجې ته ورسېدلو. بل ځای کې مې ترغیب ورکړو لکه تاسو ته چې لګیا یم، نو یو صاحب 2 ساله کورس شروع کړ دراسات، 2م کال بیا زه لاړم دستربندۍ له، نو هغې کسانو له سپینګیرو له مې دستربندي کوله د دراساتو. هغه یو استاد و د سکول هیډ ماسټر دی، او ما ته ویل مولانا صاحب زه 59 سال عمر مې دی، 1 کال راته پاتې دی، او درس دراسات دینیه مې زده کړو، اوس مې جذبه پیدا شوې ده، آینده کال به درجه اوله کې داخله اخلم، چې کله م ریټایر شم او که ژوند و نو د دورې حدیث نه وروسته به راله پټکۍ وښی، او چې کله راته رزلټ وښو، چونکې د سکول هیډ ماسټر و تکړه سړی و، د په تمامو صوبه کې اولنۍ پوزیشن په دراسات کې اخیسته په دې بونیر کې. دا مه وایه چې زه سپینګیری شوی یم، زه به سبق شوی یم، په خپله م راشه چې بچې دې 2 ټکي وایي ته ورسره مه وایه که نه، په دې کې مړ شه،
په دې کې الله لاړ شه رب کریم ته بپاسو الله لبزو موږ مسلمانان یو د بعد الموت قائل یو د مرګ قائل یو د قبر او د حشر قائل یو د عالم برزخ قائل یو هلته جدا دنیاګانې دي هلته داسې دنیا نشته چې تا ته دلته د لیټ سهولت دی په خپل کلي کې بچی د تبار ولاړ د ښځه ولاړه تله د اوبو انتظام کوي لاس په چاپې کوي ستا خدمت کوي بار په دکان کې ستا سره نوکران شته لیکن د قبر په توره تیاره کې په عالم برزخ کې صرف به زما ستا سره عمل وي ما وختي سوچ کوم زه به دې ګاډي کې راتلم او دا سوچ پکاري دا سوچ پکاري چې زه د قبر د لاړ شم نو زموږ د خلقو د قبرونو دومره نه جوړوي چې دا مړی پکې بیا کینی دا سوچ کوم او په دا فکر کې لګیم چې رب دا خو واجبه منظر را روان دی قیامت په ورځ به بیا څه کېږي دا خلک چې د قبرونو نه باسي زموږ به څه حالي دا یو سوچ چې به موږ باندې سوري هر وخت د سوري چې جدا دنیا ده هلته به یار زما سره خپل بچی هم دی دا ټاټ پاټ پم نه دا په دې ډېره کې چې ما ته دا نوکر ګرځي یا دا سهولت دی په ګاډي کې ما ته اے سی دی موږ ګرمي لګوو شوه اے سی مو ولګاو چې دلته به موږ اے سی ولګو هلته به څه کوو هلته به زموږ د اعمالو نه اے سی جوړ شي هلته به زموږ د قرآن کریم سره د محبت نه الله کریم هلته ګلونه جوړ کړي هلته به د دې طلباو علماو مدارسو او خانقاګانو سره محبت او د دې سره تعاون ان شاء الله د قبر د فراخۍ او د جنت د دروازو د کولاوېدو سبب وګرځي هلته به د خلکو سره محبت مونږ تاسو د عرش الله د سور لاندې ځای رب کریم نصیب کړي هلته به دا محبت رب کریم د نبی علیہ السلام په حوض کوثر باندې مونږ د نبی علیہ السلام د لاس مبارک نه د کوثر نصیب کړي هلته به د الله تبارک وتعالى په مدد سره د نبی علیہ السلام په میت کې چې مونږ سره څنګه په څنګه ولاړ یو او لاړ شو جنت الفردوس الله دې مونږ ته نصیب کړي مسلمانانو ورونو هغه ځای خو روان دی او لږ سترګې کولاو ماښام کې مراقبه کو ماښام کې مراقبه کو سر ښکته کو او لږ په دې ګریوان کې سر دننه کو چې د سهار نه تر ماښامه پورې ما څه وکړو رب ما ځان له څه وکړو رب خو زما له کولو محتاج نه دی زه کو څه نیک کوم که بد کوم زما په بدو د الله په بادشاهۍ کې کمې نه راځي زما په ښه کولو د الله په بادشاهۍ کې زه څه زیاتې نشم راوستلی د الله بادشاهي په خپل ځای قایم دایم ده او یي به خو زه څه کوم ځان لی کوم چې ما مې ماښامه پورې ځان له څه وکړو یار ما ماښامه پورې رب رضا که که نه خو کړی مې الحمدلله خو خفه کړی مې بس کې توبه وباسو غیبت پرېږدو چغلي پرېږدو د بل جداد پرېږدو د بل جداد باندې کومه منګولې نیولې د نن نه ورکو پرېږده د خورې سم اخله د رور ماخله پردې پوله پټې خلکو ته آزاد کا بلکې د خپل طرفه ورته لاره پرېږده د خپل طرفه زما مدرسې ته پرون یو سړی راغی ما ته مولوي صاحب په 3 فوټه ځای باندې شلم کال دی چې کیس کوم مې ولې زما د پټي لاره ده موږ له پیسې ورکړي دي زما کور لاره ده ما ته صرف دغه 3 فوټه لاره ده او سړي را باندې کیس کړی دی چې دا لاره به ما لاره کوي ما نه پیسې نه راکړي نورې پیسې رانه غواړي زه ورکوم نه ما ورته لکه 3 فوټه دې جوړې کا ما دوی نه مین زه دې ډېرې پیسې غواړي مې ځکه لاک نیم غواړي بس ته ورې کړه خدای لپاره ما په قصه ختم کوي دور نه غواړي کنه ډېر غواړي په لکاو کروڑاو غواړي صرف د بل تنګولو د پاره مونږ نرختیو بروز قیامت کو چری پناه حقي د قسمه کوي د 60 ته بیا بسکه مسلمانانو ورونو د موږ سره یو مقدا دا مدرسه قائد الوهاب صاحب ډېر په مهنتونو چلی په تکلیف چلی دا بچیو یو بچی چې کوم تیاری کې په دې باندې 15 کاله مهنت کوي د خپل لغوخه او د مخې تګدي خپل صلاحیتونه خپل خوبونه ورته قربان کړي دي خپل بچی قربان کړي دي خپل ټول آرامونه قربان کړي خپل تیل لګوا خپل وخت ورکوا یو بچی تیارو د ډېر ګران کار دی په ځان باندې راولو موږ د یو بچی سو کوس پاري کوم ولا وساتو ګران کار دی لیکن د دې سره یو محبت ته د قران تاسو د بچو سره مینا ده تاسو سره مینا ده زمونږ تاسو فرایض جوړیږي چې د مدرسې ته وسات ورکو دا جوړو به ان شاء الله وسات ورکو کنه که خیره د سره وتاون کومه د سویل نه دي مولانا صاحب لیکن مې برای کرم د خپل مهرباني کراولای د کال صدقات زکات په د مدرسې ته روباسه د استادانو تنخواګانی به ورکی آبادی به ورکی تاسو بچو ته تعلیم مهیا کی غړ پیسونه خو دې غشتې شنه د سکولونو بشان 4-5 هزار روپے فی قسم مقرر کو نشو کوله موږ سبقونه فری وایو لیکن به هر حال تعاون د زموږ استاد سره شریک کار دی شریک به چلو کنه کوي خیر الله کریم دې د مدرسې ته مزید ترقی نصیب کړي الله دې زموږ استاد حامی او ناصر شي د دوه درې سلور گزارشات مخه تا کول واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین